وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، چونکې عرفه دا د نهم د ذوالحجې نوم دی. د عرفات نوم نه دی د دې د وجې نه د تاریخ په اعتبار سره چې په کوم ملک یې د هغې ملک موافق چې کله نهم د ذوالحجې شي نو هماغه شان عرفه به نیسي او روژې د عرفې چې کومه وي هغه به نیسي او عرفې ورځ به دغه حسابولی شي. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، که یو سړی د طلاق په یو شرط پورې معلق کي چې کومه دا کار وکړه په باندې ښځه طلاق یي، نو د هغه کار د کولو نه پس به په د باندې ښځه یو طلاق باندې طلاق کوي. لهذا که دې سړي دا ویلي چې زه فلانکي ځای ته نه ځم یا به خبرې ورسره نه کوم، بیا هغه ځای ته تللی وي نو په د باندې ښځه دا په یو طلاق باندې طلاقه ده. که یو طلاق یې خوړلی وي او د ده سره چې کوم دی دوه طلاق مالک پاتې شو، نکاح ته ضرورت نشته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، په عام معمولاتو کې چې کوم پټکی نه بسرول او بیا دا د مانځه سره خاص ګرځول، نو دا خو ټیک نه دي، ځکه چې پټکی په سرول دا خو مستحب دی، د مونځو دا ثواب ورسره سوا کېږي. خو دا ده چې هغه معمول کې هم وي چې هغه د مونځ سره دا خاص نه وي. لهذا که یو سړی دا د مونځ سره خاص نه ګڼي او په سره او بیا عام حالاتو کې کوزوي، نو اگر چې دا خو کولی شي خو دا ښه عادت نه دی. پټکی دی یا مستقل خپل عادت جوړ کړي او یا دې نه په سره ګرمۍ. خو دا مسله ده چې پټکي کې عادت شي بیا نه ګرمي وي او هېڅ هم نه وي. چې پټکي باندې نه عادت شوی نو خامخا په مانځه کې په سړي باندې دا چې کوم دی بیا بوج غورځېږي، نو یا دې نه په سره یا دې چې کوم دی مستقل طور باندې خپل عادت جوړ کړي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام نه چې کوم دی تر ډېرو صحابهو نه چې کوم دی دا مستقل طور باندې پټکی وهل دا ثابت دی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، چې کوم د عام کبان دي نو دغه ټول قسمونه چې کوم دی دا جایز دي. ورپسې چې کوم دی دا چې کوم شکل یې بدل دی مارمۍ، نو دا هم د کبانو د شکل نه ده او د هغې په حیث باندې د دې د وجې نه دا هم جایز ده. نور چې کوم هغې کې مارانې یا چې کوم دی وغیره دا په نور شکلونو باندې دا سټار شان وي وغیره بل شان میان وي او هغه د میانو سره مشابهت نه لري، هغه بیا حرام دي، ټیک نه دي. بله دا مسله ده چې کب دا چې هر څومره وي تر څومره سیوا وي نو بلکل هغه دا خوړلی شي، په هغې کې ممانعت نشته، که هغه 10 منه وي که 20 منه وي که 30 منه وي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، په دې کې د دوکاندار سره که دومره پیسې او مال وي چې هغه نصاب ته رسي 54,000 روپو ته مال تجارته، نو بلکل بیا به قرباني کوي، دا پې لازمه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، چې یو ځای ګاډي د واغسته او بیا هغه د خپلې قبضې ته راوسته، نو اگر که 1 روپۍ هم نه یې ورکړي دغه ګاډی مخکې خرڅولی شي او په دغې باندې ګټه کول دا جایزه مباح دی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، چې کوم سړی په اتحیاتو باندې کښېني نو ګسه خوا به دا چې کوم دی ماته کړي، په دې به کښېني او ښی خوا چې کوم دی دا به ولاړه ودرېدلې وي. دغه سنت طریقې په اتحیاتو کې ناسته ده. البته دواړه ښې راماتول ده چونکې د ښځو دپاره دا جایز دي، لهذا د سړو دپاره هم دا جایز دي. په سنت طریقه دغه بله ناسته ده. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. نو محترمه، چې کله د ذوالحجې میاشت شروع شي، لکه چې شروع شوې ده د چهارشنبې د ورځې نه، نو بیا تر اختره پورې تقریبا د اختر نه 10 ورځې مخکې راځي دغه 9 ورځې عرفه وي، 10 اختر وي. نو په دې ورځو کې مستحب دا دی چې سړی که قرباني کوي نو چې نوکونه وانخلي او ویښته وانخلي. البته که ویښته سنت سر سنت یې غټ وي او مطلب سره د دې نه چې غټ هم نه وي او واړه کي، نو ثواب ورته چې کوم د هغه ویښتو د نه کټ کولو یا د نوکونو د نه کټ کولو د وجې نه ملاویږي، نو صرف هغه ثواب به وي، نوره ګناه پرې نشته. که قربانۍ باندې سر پرېوځي نو پسې ګناه شته دی، نو بیا واړه کولی شي. لهذا که څاروی دې اخیستی وي او که د نه وي، خو چې کله ذوالحجه شروع شي بیا به ویښته نوکان مستحب دا دی چې کټ نه شي. مستحب دا حکم دی چې کولو کې ثواب وي، د نه کولو کې ګناه نه وي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه، زکات دا برای راست جومات ته یا مدرسې ته ورکولی نه شي، ځکه دا خالص د غریب حق دی. البته که یو غریب سړی هغه دا قبض کړي او بیا هغه د خپل اړخ نه چې کوم دی مدرسې ته هیبه کړي، دغه صورت یې جایز دی.
نو مطلب دا دی چې اوس د دې مدرسې چې کوم متعلقین دي د دې کې یو کس غریب وي او دا پیسې چې کوم دی هغه په خپل اول قبض کړي، په زکات کې قبول کړي او د خپل لخ نه چې کوم دی مدرسې ته هبه کړي، نو بیا جایز دی. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه په زکات کې دا خو ورته دغه شان نشي پرېښودی تر څو پورې چې دا پیسې ورکړې نه وي. البته دغه دې وکړي چې د کوم وارثین دي، پلار یې دي وغیره دی، نو هغوی دي دغه طریقه وکړي چې شان دي خیر د پیسې را قرض کړي او ده ته دا پیسې ورکړي چې هو دا پیسې واله دا ستا قرض، چې کله دا لاس کې قبض کړي او ویخلي نو بیا دې ورته ووایي چې هو دا واله دا په ستاسو په زکات کې شو، یا د دوی والد صاحب له ورشي ورته ودي چې تاسو مال د پیسې پیدا کړئ او مطلب صرف مال لاس کې دا پیسې راکړئ، زه قبض کم زه واپس تاسو له په زکات کې در کومه، نو دغه دې ورته خیر دی ووایي چې هغوی له کله پیسې ورکړي دا دې واپس په زکات کې ورکړي، دغه شان کول ټیک دي. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمت الله. محترمه بس په دغه صورت کې خو واقعي چې دغه ټیکېږي، مطلب دا د زکات دا ټیکېږي، خو په دې کې اکثر دا مسله وي چې ته پیسې ورکړې نو بیا هغه مالک جوړ شي، نو بیا اکثر دغه مو ورسره واخلي بیا نه درکوي، به زه قرض به درکړم. د دې په وجه باندې که دغه یره در سره چې بیا به داسې نه چې دغه م رانه کړي، نو بیا ورته دغه ویل پکار دی چې ته دغه پیسې را قرض کړه، ته یې ماله راکړه زه به تاله په زکات کې درکړم. او که دغه شان وکړي چې ته ورته 1,00,000 روپۍ دا په زکات کې ورکړې او بیا ته مطالبه وکړي، خو دا به ورته شرط بیا نه ایږدي چې ته به ماله په زکات کې خامخا راکړې په دا خپل قرض کې، نو دغه پیسې دا په زکات کې ورکړي، بیا ورته وایي چې ما د خپل قرض اوس راکړه، نو هغه ته بیا واخلي، بالکل صحیح صورت دی کولی شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه که دا ټول چې کوم داغونه وي دا راغون کې دا درهم نه کم وي نو بیا خو سره مونځ اگر چې ټیک دی، خو مخکې نه یې وینځل دا بهتر دی. البته که د درهم نه زیات وي، مطلب د تلي عمره د تلي نه زیات وي، نو بیا دغه وینځل در باندې لازم دی. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم بهتره خدا ده چې په قرآن مجید کې دغه شان راواخیستلی شي، تلاوت پکې وکړی شي. البته که دغه شان نه وي نو قرآن مجید کې مطلب موبایل کې قرآن مجید ډاونلوډ کړي او هغې کې تلاوت کوي، نو تلاوت کول پکې بالکل جایز دی، کولی شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه چې کله هم دا درنه روح قبض کېږي، الله تعالی به چې کوم دی دا به ایمان در نصیب کړي، یعنې خاتمه به دې په ایمان باندې وي او کلمه د شهادت چې کوم دی دا به دې الله جل شانه نصیب کوي، نو هغه آخر خاتمه چې کوم دی خلک به الله تعالی زموږ ښه کړي، نو د خوب نه دا معلومه چې الله تعالی به دې آخر خاتمه ښه کړي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه بالکل دا خبره ټیک ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به عموما چې کوم دی دې ته هغه د معدې دننه چې کوم مطلب د خېټې دننه چې کوم سوادو بطن ورته وایي، نو په هغې باندې به یې سهار کې چې کوم امساک به یې کړی په هغې به یې امساک خوراک شروع کړه، د سواد البطن کینه م راځي، زړه م راځي وغیره دغه څیزونه پکې راځي، د دغې باندې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لومبی خوراک کړه. وعلیکم السلام.